حامدا ومصليا ومسلما أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناست پرده نشینو خویندو میندو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اسلامی کال شروع د محرم الحرام نه کیږي او د اسلامی کال اختتام په ذوالحجه باندې کیږي. په دې کې بعضې میاشتې داسې دي چې هغه ښې مشهورې شوي دي. د هغې په باره کې د دنیا د خلکو دا تصور او سوچ دی چې دا میاش بهتره ده، مبارکه ده، او د بعضې میاشتو په باره کې مشهوره ده چې دا سپیره او بېخونده خرابه میاشت ده، د مصیبتونو میاشت ده. خو اسلام د دې خبرو پروا نه ده کړې او اسلام دا نه وایي چې دا یوه میاش سپیره ولې ده یا افضله ولې ده. اسلام یوې میاشتې ته بهتر او یوې میاشتې ته سپیره نه وایي، بلکې اسلام زمونږ د توهماتو جړله اوباسي او د بدپالۍ روکتام کوي او موږ ته اسلام حکم کوي چې کومه میاش پاغې کې نیک اعمال کیږي یا کومه شپه ورځ پاغې کې نیک اعمال کیږي، هغه شپه ورځ یا میاش هغه مبارکه ده. او په کومه شپه ورځ یا په میاش کې چې بنده غافله دی نو دغه میاش د دغه غافله بنده د پاره سپیره ده. نو اوس تاسو اندازه لګولی شئ چې یوه میاش هم سپیره نه ده، بلکې که یو شی سپیره کیږي نو دا به زمونږ د بد عمل په وجه سپیره کیږي. پښتنو کې هم دا رواج شته، د اسلام نه مخکې هم دا رواجونه چلیدل، په عربو کې هم دا رواجونه وو او په عجم کې هم مختلف نظریه والا بندیان شتا. په عربو کې دا رواجو چونکه داغي مشغله دا و چې اوخان به ساتل یا د شوق د وجنا او یا د ضرورت تقاضا و اوخان به ساتل. بیا یو وخت داسې راغی چې د چا اوخ بیمار شو، هغه ته خارخ ولګېده، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دا یو اطلاع راغله چې دلته د خلکو رواج دی چې کم اوخ ناجوړه شي او خارخ پکې سرمن کې پیدا شي نو هغه اوخ د هغې روغو اوخانو نه بیل وتړي او وایي چې که دی د نورو سره وګرځېد نو د ده دا خارخ د نورو ته به ولګي او دی چې په کوم ځای اوبوس کې نو نورو خانو له هغه ځای د ده جوټه اوبه نه ورکوي، وایي د ده نه په دې جوټه کې دا اثر د بیمارۍ نورو ته ونړي. نو دی به یو ځای کې بند کړی او دا نظریه وه چې د ده دا مرض نورو ته خور نشي او دا سوچ یې چې د ده جوټه اوبه نور وڅکي اب هم ناجوړه شي. نو پیغمبر علیه السلام ته وویلی شو، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې علاج وکړو او د دې توهم او د دې وهم جړلې وویستله او وی فرمایل لا عدوه. په اسلام کې تعدیت یعنی مرض د یو نه بل ته اوړېدل دا نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د څلورو خبرو انکار وکړو، وایي چې په اسلام کې دا څلور خبرې نشته د څه په باره کې چې تاسو شک او ګمان او وهم لرئ چې داسې به وشي داسې به وشي. هغه څلورو څیزونو کې اولنې حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل لا عدوه، د تعدیت
نظریه په اسلام کې نشتا او مونږ ته اسلام د تعدیت حکم نه راکوي چې تاسو په دې یقین اوساتئ چې مرض د یو نه بل ته اوړي. دا اسلام نه وایي. مرضونه الله تعالی راوستي دي او چې چاته وغواړي نو الله تعالی یې وررسوي. داسې نه ده چې ګنې یو بنده ته مرض ولګېد او د ده نه به دا مرض نورو ته خورېږي. اسلام دا نه وایي. بلکې کله کله یو بنده ته مرض ولګي نور چاته مو نه لګي، حالانکه هغې ورسره ښه یو ځای ورسره وخت تېروي، د هغه د خولې جوټسکي خوري، د هغې باوجود هم مرض د ده نه نورو ته اوړي نه. نو اسلام مونږ ته دا عقیده او نظریه راکړه چې الله تعالی هر یو کار کوي، که بیماری ده نو الله یې راولي او د یو نه بل ته الله نه لګوي او د یو نه بل ته لګي نه. دا مرض خپله دومره طاقت نه لري چې دی په خپله ووړي بل ته. او بیا پیغمبر علیه السلام د خلکو سوچ د پاره د دلیل په طور او فرمایل چې تاسو وایئ چې د دې بیمار اوښ دا خارخ دته لګېدلی او دنه به نورو ته ولګي، نو د هغوی د اصلاح دپاره او فرمایل وایي دې بیمار نه چې دې نورو ته لګي نو دې بیمار ته د چا نه ولګېد. ستاسو خو دا عقیده ده چې د ده نه نورو ته بیماري ولګېده، خو دا چې کوم اولنی بیمار اوښ دی ده ته د چا نه ولګېده. نو ته به وایې چې دا الله کړې ده، نو چې الله کړې ده نو دې نورو ته به هم الله وغواړي نو راولي ګنې که نه غواړي نو بیا د تعدیت سوچ مه کوه چې د ده مرض به بل ته وړي. په هر یو څیز کې الله تعالی اثر ایښودلی دی او هغه اثر چې الله تعالی حکم وکړي نو هغه شی خپل اثر ښکاره کړي، او که الله تعالی حکم نه دی کړی نو هغه شی موجود دی خو حکم د الله تعالی ورته نشته، نو بیا هغه شی خپل اثر نشي ښکاره کولی. اور د الله مخلوق دی او الله تعالی پیدا کړی دی او د اور خاصیت سوځول دی. خو دغه اور چې کله نمرود بلکو 6 میاشتې مسلسل خشاکونه راټول کړل او یو لوی ډیرې د خشاکې ودرو او هغې ویښ کې اور بلکو او دا اور د 6 میاشتې خشاک ګرمو، نو په دې باندې 40 شپې ورځې ولګېدې. 6 میاشتې خشاک را جمع شو او بیا 40 شپې ورځې د اور د بلیدو د ګرمېدو ولګېدې او د هغې نه پس ابراهیم علیه السلام دغه اور ته ورچول غوستل. اوس نمرود له دا چل نه ورځي، دغه لښکر له دا چل نه ورځي چې دا دومره غټ او خطرناک ګرم اور له بخوا له څنګه ورځو چې مونږ ابراهیم علیه السلام اوچت کو پکې ورواچو، دا به څنګه کوو؟ اور خو دومره ګرم دی. کتاب لیکلی چې پاس په هوا باندې مارغان به تیرېدل او د دې اور په بره سر به تیر شو، وزرې به وسوځېدې، دونه لمبې بره بره ختې، د مارغانو وزرې به وسوځې، اور منځ ته به راپرېوتل. نو داسې خوشه اطرافو تم اور لمبې خورې وې او ګرمي یې زیاته وه، نو نمرود او د هغه لښکر وله نه شو راتلی چې ابراهیم علیه السلام پکې ورواچوي. اور ښه ګرم دی، سوځول هم کوي، خواله څوک ورتلی هم نشي، ځان ته نږدې څوک نه پرېږدي. نو شیطان راغی او لرې یوه ونه وه، زړه لوړه اوچته ونه وه، په هغې کې مشوره وکړه چې ټال واچوي او ابراهیم علیه السلام له لاسونه خپې وتړی او په دې ټال یې کېنوی. ابراهیم علیه السلام د ټال د پاسه تړلی شوی ناست دی او شیطان ورته وی چې د ټال له جوټه ورکوي، نو یو جوټه به په شا ځي او چې په مخه تیزه جوټه واخلي د اور طرف ته، نو بره بس اونه کې په شاخ باندې 2 کسان ناستی، چړې به ورسره وي، چې کله دا جوټه د اور طرف ته روانه شي نو بره دی هغه کسان چاړه باندې رسۍ کټ کي، نو رسۍ به خالص کټ شوې د اور منځ ته لاړه شي، ابراهیم علیه السلام به د اور منځ ته پرېوځي. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام لاسونه خپې مبارکې تړلي دي
پړي ته لاسونو نو د خپو مبارکو نه تو شوي دي. او چې کله د جوټې ټاله اخوا د اور طرف ته وخل شروع شو نو دوی چاړه راخکل رغپړې بره کټکاو پهونه کې نو فرشتې راغلې او هغه د رسې د ابراهیم علیه السلام چې په کم ټال نه هغه رسې نیولې دي نو دوی دا پړې کټکۍ خو کټکېږي نه. ابراهیم علیه السلام اور ته نه پریوزي نو شیطان بیا راغی. نمرود پریشان دی نو د نمرود د پریشانې د ختمولو د پاره شیطان په خپل بیا راغی. وای پسو پریشانې وای دغه رسې بره کسان کټکۍ او کټکېږي نه. نو شیطان ورته وی دا ځکه نه کټکېږي چې فرشتې راغلي دي او دغه رسې یې په خپلو لاسو کې نیولې دي او که تاسو ډېر کوشش وکړئ خو دا رسې پرې کېږي نه کټکېږي نه. نمرود پریشان دی وی څه وکړو نو شیطان ورته وی پریشانه کېږه مه زه دې ملګری یم او بیا ورته وی کوم ځای کې چې د رحمت فرشتې وي نو هلته ستا بس رسیږي نه. خو دا مسله ده چې کوم ځای سرتور سره زنانه وي چې بېهوده لباس وي فحش وي او هغه زنانه سرتور سره دې ځای له راشي نو که د رحمت فرشتې ډېرې م وي هلته نی سارېږي تښتي. نو بې حیا سرتور سره فحش زنانه راولې نو بس داسې زنانه چې هغه بېهوده وي فحش او بې حیا وي سرتور سرې وي هغې یې راوستې فرشتې د هغه ځای نه لاړې او ابراهیم علیه السلام په کوم ټال ناستو هغه ټال چې کله اور طرف ته جوټه وواله نو هغه ظالمانو بره پهونه کې هغه رسۍ کټ کړې. ابراهیم علیه السلام د اور بالکل منځ ته پرېوته او نمرود په دې تمه دی او ډېر خوشحاله دی چې کله دا اور مړ شي نو بیا به مونږ وګورو د ابراهیم علیه السلام اډوکې مبارک به سوځېدلي العیاذ بالله. نمرود خو دغه یو پلانینګ کړی دی او هغه دا یو سوچ کړی دی خو اور الله پیدا کړی دی دا اور مخلوق دی او په اور کې خاصیت د سوځولو دی خو دا خاصیت د چا په اختیار کې دا د الله تعالی په اختیار کې دی. هر یو شي کې خاصیت الله تعالی اخاود دی خو دا د الله د اختیار نه اوتې نه دی. هر وخت کې دا د الله په قدرت او د الله په اختیار او د الله په حکم چلیږي. نو هغه اور ته چې ابراهیم علیه السلام ورپرېوته منځ کې 40 شپې ورځې تېرې شوې هغه اور په سړېدو په مړ کېدو شو چې وی قتل نو په هغې منځ کې ابراهیم علیه السلام داسې خوشحاله ناست دی لکه یو بنده چې د ګلونو په باغ او په باغیچه کې خوشحاله ناست دی. کتاب لیکلی دی چې د اور ته الله تعالی حکم ورکو قرآن پاک آیت مبارک دی. قلنا الله تعالی فرمای مونږ اوې یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اے اورا په ابراهیم علیه السلام باندې یخشا او داسې یخ چې د هغې په وجه ورته تکلیف ونه رسي د سلامتیا یخشا ځکه الله تعالی اور ته حکم وکړ یخشا نو هسې نه دا اور دومره زیات یخ شي چې د یخنۍ نه ورته تکلیفي. نو الله تعالی اور ته 2 حکمونه وکړل وای اے اوره یخشا او داسې یخشه چې د سلامتۍ چې ابراهیم علیه السلام ته تکلیف اون رسیږي. نو ابراهیم علیه السلام باندې دغه د نمرود اور یخ شو په اور کې د سوځولو خاصیت شتا او اوسم موجود دی خو صرف په ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی اور د سلامتیا یخ چې اثر کوه خو په ده به اثر نه کې. نو ګوره الله تعالی اور پیدا کړی دی نو دا مخلوق شو او د اور خاصیت داره چې دی بس سوځول کوي خو سوځول یې د الله په اختیار کې چې دی کله الله وغواړي سوځول به کوي کله الله نه غوښتي نو اور به وي ښه غرغنډه او لمبه به خو سوځول به نه به کوي. نو کتاب لیکلی دی وای د ابراهیم علیه السلام لاسونو مبارکو نه چې 4 چاپېره کمې رسۍ تاو شوې او خپو نه تاو وې په کومو رسو تړلی و هغه رسۍ د اور لمبو وخلي دي او سوځېدلي دي. ابراهیم علیه السلام په کوم پړي تړلی شوی پړی وسوځېد
لاسونه مبارک خپې مبارکې آزادې شوې خو په لاسونو باندې نری نری ویښته دي په خپو باندې نری نری ویښته دي د اور په د خپو په لاسونو نری نری ویښته دي هغې تم اثر نه دی رسولی نه دی سوځولی د دې نه معلومه شوه چې الله تعالی څه وغواړي نو هغه کېږي او چې الله نه غوستی نو یو شی به ډېر با اثره خو هغه به خپل اثر نشي ښودلی ځکه چې الله نه د غوستی بیا رستو ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس کړی دی وایي ستا دا ژوند خو ډېر ستړی تیر شوی دی ته خو ډېر په تکلیفونو کې زندګي تا تیره کړې ده چېرته د آرام د سکون او د راحت شپې ورځې نصیب شوي دي که ټول عمر دغسې په تکلیف ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې آو څه زمانه د خوشحالو د سکون د آرام او د راحت هم ماته میلاو شوې ده وی هغه کوم وی کله چې نمرود اور ته ورچولی یم 40 شپې ورځې هغه د نمرود اور کې ما تیرې کړي هغه داسې و چې لکه د ګلونو په باغ و بهار کې ما تیرې کړي دغه شپې ورځې ډېرې د آرام او راحت وې ډېرې د سکون وې نو ګوره د اور په منځ کې اور ګلې ګلزار شو او باغ ته نه جوړ شو نو دا الله وکړل نو اسلام مونږ ته حکم کوي چې په اسلام کې دا سوچ مکوه چې مرض یو ته لګېدلی او د ده نه کرکه کوه چې تا ته ونه لګي دا اسلام حکم نه دی کړی اسلام دا حکم کوي چې دا مرض الله په دې یو بنده کې راودنی تا ته مړولی شي او که نه اړوي نو کرکه مه کوه یریږه تې ما دا مرض تا ته نه وړي چې الله نه غوستی او چې الله وغواړي چې تا ته ولګي دا مرض او بیماری نو بیا دې ته څه کوي چې د ده نه به تا ته الله لګوي ده ته هم الله ولو تا ته هم الله لګوي داسې خو نه چې ګنې الله تا نه یریږي او تا ته بیماری نشي راوستی نو دې ځله بانه کو د ته درواړو الله یې په خپل هم په تاسو باندې راوستی شي او دا مو وایه چې ګنې د ده نه دا مرض ما ته به ولګي اسلام دا حکم نه کوي په هر یو شي کې خپل اثر وي او هغه اثر د الله د حکم انتظار کوي الله تعالی ته انتظار کوي او ورته وایي چې کله به ما ته حکم کوي چې الله تعالی ورته کله حکم وکړي د خپل اثر رونما کې او ښکاره کړي ابراهیم علیه السلام اور کې چولو هغه اور الله پاک منې کړو هغه سوځول نو کړی د چړې اثر او د چړې خاصیت هغه کټ کول او پرې کول دي کله چې اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د چړې لاندې پروت دی او ابراهیم علیه السلام په زور زور چاړه راکاږي په دقه وخت کې دغه چړې اثر نه کو او د اسماعیل علیه السلام مری مبارکه نه کټ کولا نو په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام چړې ته مخاطب شو وته وی چړې ته کټ کول او پرې کول ولې نه کې وی چاړه ور سره الله گویا کړه ګوره د یو شي به جبه وي او خبرې به نشي کولی او د یو شي به جبه نی او بیا به هم خبرې کولی شي لکه الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په لاس کې چاړه په خبرو گویا کړه نو هغه چاړه ابراهیم علیه السلام ته وی ته چې نمرود ته اور ته ورواچولې هغه اور ته ولې نه سوځولې نو ابراهیم علیه السلام ورته اخو ته الله حکم کړو چې سوځول به نه کې نو دا چاړه ورته وی ما تم الله حکم کړی دی چې کټ کول او پرې کول به نه کې او وی دا درته وایم چې الله تعالی یو ځل اور ته ویلو چې سوځول به نه کې ما ته سل ځله ویلی دی چې دا اسماعیل علیه السلام دی دی به نه پرې کې او نه به کټ کې چې یو ځلې اور ته حکم کړی سوځول مه کوه تا ته باغ و بهار ته نه جوړ شو ما ته سل وارې ویلې چې دی به نه کټ کې او نه پرې کې او نه به حلالې زه څنګه حلالولو پرې کولو کم نو یو شی به الله تعالی پیدا کړي په هغې کې خپل اثر به موي خو اثر به کله ښیي چې کله الله حکم وکړي کله هم اثر نشي ښولی چې الله نه غوستی او د پیغمبر علیه السلام په دور کې یو ګستاخ راپاسېده او هغه د نبوت دعوه وکړه د دروغو دغه نوم و اسود عنسی نو دغه ګستاخ او ملعون د نبوت د دروغو دعوه وکړه نو یو صحابي ورپسې لاړ او هغه ورته وایي چې زه ستا سرکوبي کولو له راغلی یم ته د دې دعوې نه رستو شه او زه تا سره جنګ له راغلی یم اسود عنسی خپلو ملګرو ته ووی دی رونیسئ او ویې تړئ او اور بلکې په دې اور یې وسوځوئ
دغه صحابي یې تړلی دی او د اور منځ ته یې ورچولی دی. اور چې کله ختم شو، اور مړ شو، ویې کتل هغه صحابي همغه شان ژوندی دی، د سر ویښته مبارک یې هم نه دي سوځېدلی. تر دې چې دا کومه رسۍ لاس ته اچولی شوې وه، تړلې وه، هغه پړې او هغه رسۍ سوځېدلې ده، خو الله پاک دا صحابي نه دی سوځولی. ولې؟ اور کې اثر او خاصیت د سوځولو شته، خو چې کله الله وغواړي نو کولی شي کوي، او چې الله نه غوښتې نو دغه د اور کې ورچولی دی او نه سوځېد. اسود عنسی وی چې دله خو مونږ علاج نشو کولی، البته د دې ځای نه به وشړو، جلاوطن به کو، ملک بدرې کو، دغه ځای نه لرې کو. د دې نه معلومه شوه چې هر یو شی اثر الله تعالی پیدا کړی، هغه وخت کې اثر ښیي، کله چې الله تعالی وغواړي، کله چې الله نه غوښتي نو بیا اثر نشي ښودلی. نو معلومه شوه چې اسلام کې د تعدیت دا نظریه نشته چې مرض یو ته لګېدلی د دې نه به بل ته ولګي. داسې کیدی شي چې الله وغواړي نو د یو ته ولګوي په ړومبي ځل، او بیا د ده دا مرض د نورو ته خور کی، دام الله غواړي. یعنی الله پاک دا سبب پیدا کون کې ذات دی، او دا سبب مخ کې الله خوري نو دا د الله خوښه ده، بیا د دې روکتام نه کیږي. او چې الله نه غوښتې نو یو ته به لګېدلي، هغه سره یو ځای د هغه جوټه د هغه خوړل څکل به، جامې به یې مغوندي، او درته به خدای پاک نه لګوي چې الله نه غوښتی. زمونږ نظریه او عقیده دا پکار ده چې الله څه غواړي هغه کیږي، او چې الله نه غوښتې نو د څه نه مه یریږه، اسم نشته. نو هغه څلورو بنیادی عقیدو کې یو من الله تعالی حضور علیه السلام دا فرمایلی وه چې لا عدوه، په اسلام کې تعدیت نشته چې د یو نه بل ته مرض اوړي. او دویمه خبره حضور علیه السلام او فرمایل ولا تویرتا، په اسلام کې د تویرې نظریه هم نشته. تویرا دا څه ته وایي؟ په عربۍ ژبه کې مارغانو ته تویره وایي، مرغۍ ته تیاره وایي. اوس د تویرې چې کوم نظریه ده په اسلام کې دا نشته. عربو کې دا رواجو چې کم مسافر د کور نه وځي په سفر ځي، که د کاروبار دپاره یا د بل څه کار روزګار دپاره، د هر څه په غرض چې د کوره وځي، دته به په دې سفر کې خیر رسی او که شر به رسی. نو د دې دپاره به د معلومات څنګه کو؟ نو هر یو عربو کې مشرک، کافر او جاهل، هغه به ځان سره کور کې مرغۍ ساتله. نو هغه مرغۍ به د دا نظریه او عقیده وه چې دا زه د کور نه بار ووتم د سفر دپاره، د کوره بار یې پرېږدمه، نو چې دا مرغۍ ښي طرف ته لاړه شي، نو زه چې کوم سفر باندې اوزم هغې کې خیر دی. او که دا مرغۍ مې پرېښو ګس طرف ته لاړه، نو دا کم سفر دی دا پرېږده زما، دې کې د شر دی. نو حضور علیه السلام او فرمایل چې په اسلام کې د مارغانو عقیدم نشته چې ګنې مرغۍ پرېږده ښي طرف ته ځي نو خیر، ګس طرف ته ځي نو شر. دا په اسلام کې نشته، بلکې دې کار ته وګوره، دا کار د نیکۍ دی او د خیر دی که نه دی. که د نیکۍ او د خیر وي نو بیا ځه، دې کې خیر دی، ولې نیکۍ له به ځې او ته به استخارې کې. او که دا کار د شر دی نو که مرغۍ ښي طرف ته هم لاړه شي نو دا کار غلط دی، دې پسې مه ځه. د مارغانو عقیده او نظریه هم نشته. پسې علما یو لطیفه بیانوي، وي یو هندو هغه یو خپل پنډت له لاړه، ورته یې وی چې صاحبه داسې څه راته ووایه چې ما ته ډېر خیر او بلایي ملو شي. وی هغه پنډت جي ورته وی چې صاحبه نور خو درته څه نه وایم، خو کلم چې مارغان دوه مارغان یو ځای ناس ووینې نو بس دقه ورځ به ستا ډېره ښکلې تېرېږي، او که یو مارغه دې یوازې چېرته ناست ولیده نو هغه ورځ به دې ډېره خراب او ګډوډه تېرېږي. نو دې هندو دکانداري کوله، نو خپل نوکر یې ځان سره دکان کې ساتلی او به ده سره کور کې اوسېده. نو د دې نوکر ته ووی چې کله دوه مارغان وینې نو ما را خبرو، ما راوله، راته وی چې دغه مارغان په ما ګوره، او که زه ودیم نو هم مې ډارک را پاسوه سهار وختي کې اکثر مارغان یو ځای چې ووینم چې ټوله ورځ خیر ښکلې خوشحالۍ سره تېرېږي. نو دغه نوکر یې راغلی دی، دوه مارغانو ته یې کتلي یو ځای ناست و، نو بس په منډه باندې تللی دی او
هندو یې راپاسولې خپل مالک یې راپاسولې صاحب راشه دوه مارغان یو ځای بس دم خپیا بل خپې را منډه کړي دي او چې کتلی نو هغه د په تیز راتلو باندې یو مرغۍ یېرېدلې ته والوته نو مده خو دوه یو ځای ونه لیدې د یو ولیدا نو بس چې څه په خولې ورتلل خپل نوکر ته وې او چې سمې برابر او مرګ له او وستاره لاسه به زمانن رز ډیره خراب تیریږي ځکه پندت صاحب خو ویل دي چې دوه مارغان یو ځای ویني روز به خوشاله تا یو لید نو روز به ګډ وړي نو ما خو یو لیدو ستاده لاسه نه دغه نوکر مرګ لواله لري اندو بیا خپل دکان او دکانداري لته لري په دغه غرض د نور کلنو نه زیات دکانداري شو خو خوشاله راغی کوړتا ما خام دې نوکر ته وی چې سار دې وال خوړلې دي خفه کېږه ما او دا پیسې د روزې ستا خپل حق دی او دا زیاتي انعام هم واخله ځکه نن ورځ ډېره ښکلې تېره شوه نو دغه نوکر ورته یې صاحبه که غوسه کېږي او خفه کېږي نه نو یو خبره وکړم نه دا هندو ورته وي ها وکړه یو نه دوه خبرې وکړه نه دغه نوکر ورته وی صاحبه تا ته پنډت جي غلطه خبره کړې چې دوه مارغان یو ځای ویني نو ورځ به ښه تېرېږي او یو ویني ورځ به خرابه تېرېږي وي دی غلطه ویل الټه خبرې راته کړې وي څنګه وایي ما یو ځای دوه مارغان په دیوال ناس ولیدل نو ما مرګ له والو خوړل ښه بېعزته شومه او تا یو مارغه لیدلی دی نو د هغې په وجه باندې ته خو خوشاله دغه د دکانداري دم خوش وا نو د دینه معلومه شو چې په اسلام کې دا عقیده نشته او دا نظریه نشته چې ته پال نسی او په دې باندې بدپالی کې چې دا ما پورې خدای او دارا پورې سپیره ده دا سه موایا ولا تویرتا په اسلام کې د تویری عقیده او نظریه هم نشته دریم نمبر حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای ولا همتا په اسلام کې د هامه عقیده او نظریه نشتا هامه ستوي نس عالمان فرمای چې د انساني سر کوپړه د ته هامه ویلی شي او بعض عالمان وی دا یو قسم مرغه دا غي ته ویلی شي بهرحال هر څه ته چې وی خود دې په باره کې د عربو د جوهلا او سو عقیده وا عربو بدا خیالو چې کله د بیګنا ناحق قتل او شو یو سړی چا مړ کو او د بدل چاوانه ځکه قاتل معلوم نه دی پټي وجلې دو پته هم نه لګي چې چا نوې د دې بنده د روح دا یو مرغه کې ورنه نوزي او دغه مرغه سلويخ شپې د کور په دروازه باندې راځي او پاس په د چنه باندې یا بر په دیوال په باندې رکینی او د کور والو ته आवाज کوي چې زمان بدل تاسو نه نغشته مهربانيو کې زما بدل والے وې دې ته هم وې نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اسلام کې د هامه متعلق چې کوم نظریه دام نشتا په اسلام کې دا تصور نشتا چې روح د چانه اوته بیا به مرغه ته نه نوزیو د چهارشنبه پر ورځ برازیو د جمعې پښپ بر دا ټول دروغ دي روح د مړی نه اوته نو بیا مرغه کې نو ورځي چې راشي او ستاره کور په بلې کینی او تا ته چغي وای چې زما بدل والا دا په اسلام کې دا نظریه او دا عقیده نشتا او سلورم ټکی حضور علیہ السلام دا غینه منع فرمایله دا ولا سفر په اسلام کې د سفر د میاشتې په باره کې چې کم توهمات دي نو دم په اسلام کې نشتا د سفر د میاشتې حواله سره چې کم توهمات دي د اسلام نه دي خوتلې او د دین اسلام انکار کوي اسلام وی دا شي نشتا د سفر د میاشتې متعلق دا مشهور د ویدا خرابه او سپیره میاشتا دا دروغ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سفر د میاشتې یا د نورو میاشتو سپیرواله نه دی بیان کړي او دین اسلام د هر میاشتې سپیرواله چرتم نه دی خوتلې سپیرواله په دوو سيزونو کې دی یو په ګناه کې او یو په هغه قوم چې هغه باندې عذاب راغلی وي او هلاک شوی بس دغه دوو سيزونو کې سپیرواله دی دا دوه سيزونه د ټول قران د سپیروالی چې کوم عنوان دی دا غي نه چور دا دوه سيزونه دي یو ګناه دا منحوس عمل دی ګناه یو خراب شی دی او د دې په ډیر نقصان رسیدي شي نو دا ګناه سپیره ده او یو چې معذب قومونه چاته چې عذاب رسیدلی او عذاب په نازل شي او غرق او تباہ کړی دي بس دغه دوه سيزونه دا سپیر دي د دین علاوه په اسلام کې نشته چې سپیری
او د خلکو د سفر د میاشتې متعلق دا نظریه ده پښتنو کې هم دا شته وایي د سفر په میاشت کې نکاح مه کوئ ودونه مه کوئ وایي دا سپیره ده او دغه جوړه ښځه خاوند ژوند به سم نی خوشحاله بني دا دروغ دی په اسلام کې د نکاح دپاره مکروه وخت نشته نه پکې شپه ممانعت شته او نه پکې د ورځې ممانعت شته نکاح چې کله وغواړې نو کولی شي په دې کې ورځ او شپه نشته او په دې کې محرم او سفر او دا میاشتې نشته کومه میاشت چې کله خبره کېږي کوه د نکاح متعلق خبره په دې کې ممانعت نشته نو د اسلام کې د سفر د میاشتې د نکاح حواله سره ایس ممانعت نه دی راغلی نو نکاح په دې کې مو په هر میاشت کې مبارک عمل ده او نیکی ده دا څه ګناه خو نه ده د دې په وجه د سفر په میاشت کې نکاحونه ودونه کولی شي کویدنې هم کولی شي هر څه پکې کېږي او نور اسلامي میاشت ده په دې کې صرف ګناه مه کوه او ګناه یوازې دې کې نه په هر یو شپه ورځ او هر میاشت کې مه کوه یعنی په اسلام کې ورځ شوه هفته شوه میاشت شوه کال شو یو منحوس او سپیره نه دی که سپیره وي نو دوه څیزونه دي ما تاسو ته ووې یو ګناه او یو معذب قومونه بس دا سپیره دي نو اوس به مونږ څه کوو مونږ به د ګناه نه ځان ساتو د ګناه نه پرهیز کوو نو مونږ بیا سپیره نه یو او که مونږ ډېر هم نیکان یو خو ګناه کوو نو بیا زمونږ هغه نیکي سوځي او د ګناه په وجه مونږ ته نقصان رسیږي نو اوس ته ووایې چې دا د سفر میاشت نقصاني شوه بې برکته او سپیره شوه که دا زما خپل عمل سپیره او خراب شو زما خپل عمل خراب شو د دې د وجې میاشت باندې الزام لګول او میاشت بدنامول دا د اسلام منافي عمل دی اسلام دا نه وایي چې ته میاشت یاده کړه چې دا سپیره ده او د اسلام یو بل د پښتنو دا رواج دا د عربو د مشرکانو رواج مو چې د سفر په میاشت کې په اخیری چهارشنبه باندې چوری کوي د چورې کولو رواج دام غیر اسلامی رواج دی پښتانه لور خور له د سفر په میاشت کې چوری لیږي نو چوری کول څنګه دی نیو خو اسلامی حکم نه خو یو د چورې کولو پس منظر یعنی د دې په شا څه داسې وجوهات چې د هغې په وجه چوري رایج شوې ده او چوري ایجاد شوې ده چوری داسې یو عمل دی چې پښتنو دومره زیات دا مخکې بوتو چې د دې په وجه باندې چورې ته خلکو دومره لوی نظر وکړو چې دا غونډه د سفر میاشت دی د چورې په میاشت وي دا د چورې میاشت ده لومبنۍ میاشت د محرم ده نو د حسنیانو میاشت شوه او دویمه میاشت د سفر ده نو په چورې باندې مشوره کړه نو دې ته دومره د سوچ او دونه اهتمام دوی ولې ورکړ سوچ او فکر یې ورته ولې وکړ نو د دې اصل بنیاد تاسو ته بیا به مسله وضاحت سره تاسو ته ووایم چوری څه شی دی نو چوری د روټۍ نه جوړیږي ګوړه یا چینی پکې واچولی شي یا د ګوړ یا د چینو شربت نو دا خو د حلالو څیزونو نه جوړه شوې ده نو حکم یې دا دی چې ته خوړې شي ځکه چې دا یو پاکیزه او حلال څیزونو نه جوړه ده خوړې شي خدا ایجاد شوی کله داسې ده او پښتانه اوس دا تاریخ ایری ځان نه خو ایرول نه دي پکار چې تا ته پته وي چوری کله ایجاد شوی ده د سفر په اخیری چهارشنبې ورځ باندې چوری شوی وه او دا د عربو قومونو کړې وه کتابونو لیکلي حضور علیه السلام په ربیع الاول کې په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی 12مه نیټه د ربیع الاول وه نو د ربیع الاول د میاشتې 12 ورځې شوې او داسې شاته د سفر د میاشتې ته راشو نو یو هفته بل هم وه د سفر په میاشت کې د 13 هفته کې حضور علیه السلام بیمار شو او هغه بیماری دومره زیاته شو چې تکلیف دی حتی ورسې چې منځونه هم پاتې شو امامت هم پاتې شو نه شو کولی جماعت کې امامت بیا لږ لږ گزاره کېده رو گزاره کېده نو کافران اول خوشحاله چې پیغمبر علیه السلام بیمار دی او چې کله په کومه ورځ باندې حضور علیه السلام گزاره وشوه نو کافران نورم خفه شو چېرې مونږ خو چې بیمار دی وفات به چې مونږ به اخلاق او گزاره وشوه دې نه پس ناګانه د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک کې بیماری او تکلیف ډیر زیات شو او دا د
سفر د میاشتې د اخیری چهارشنبې ورځ وه. نو حضور علیه السلام هغه بیماری سمه ډېره زیاته بې حده زیاته شوه، تکلیف ډېر زیات شو. نو د عایشې بیبي هم د سترګو مبارکو نه مخکې تللی، حضور علیه السلام سترګو مبارکو نه مخکې تللی، تکلیف کې و. نو حضور علیه السلام باندې تکلیف زیات شو. نو بار کفار خبر شو، یهود او نصارا خبر شو چې حضور علیه السلام ته تکلیف ډیر زیات دی. ناغي خوشاله شو، نو لاس کې روټۍ وغیره هغه اومګلې یو بل له خلو کې ورکولې. مونږ د خوشاله په وخت کې د خوشاله اظهار څنګه کو، خواږه راوالو مټۍ د چاخله کې کیدو چې دا والدې نه چکو او دا اخرى. نو یهود او نصارا د حضور علیه السلام په تکلیف باندې ډیر خوشاله، نو هغوی د چورې دا رواج راوستو. نو بیا هم مسلمانانو داسې نه کول، ځکه چې دا خو د یهودیانو عملی لیدلی دي، داسې چې صحابه کرامو نور مسلمانان کې داسې نه کول. نو څه وخت پورې خو دغه خبره خلکو ته یاد وه، بیا یو وخت داسې راغی چې خبرې تیرې شي نو ایرې شي. نو د حضور علیه السلام د اخیری چهارشنبې بیماری خلکو نه ایره شوه، او کفارو دا مشوره کړه، وی حضور علیه السلام د اخیری چهارشنبې بیماری ښه شوې وه، دروغ یې وې، او عایشې بیبي د خوشحالۍ نه چوري وکړه. ګوره څه نیرته څه جوړ کړل. او مسلمانانو پښتنو بیا دا رواج را ټینګ کو، وایي دا خو د چورې میاشت دی، په دې حضور علیه السلام ښه شوي نو چوري به کوو. عایشې بیبي کړو، حالان کې نه وه کړی. کفارو د څه نه درته څه جوړ کړل، او هغه مسلمانان اوس چوري کوي، وایي دا د سفر میاشت، دا د چورې میاشت ده. او که یو بنده یې د خوراک په وجه، د خوراک په تو رړې ورته شوي خوري اسکي، نو بالکل خوړې اسکلی شي، ځان له جوړولی شي چوري، بالکل دی اخري. خو که یو بنده وی چې دا د سفر میاشت دی کې اوکا، که دی ونه کړه ګناهګارېږي، نو بیا اوس دا حرام، دا به خوریم نه، دا ناجیزه کار دی، ځکه دا یو خراب رواج تا راوځي. او پس ته د خپل پیغمبر په تکلیف باندې خوشحالی کې د کفارو ملګری کېږي، دا کفارو د خوشحالۍ اظهار کو نو چوری کړی وه. نو موږ او تاسو د چوری نه کوو، خو که خوراک دی ړم ورته شوي ځان له مو کې، خلکو له مو ورکې، خو د سفر د میاشتې سره تړل مه کوئ، لازمول مه کوئ چې دا د سفر میاشت دی کې به خامخا ادا کړئ. پښتاني جنکۍ چې اکثر کویدن شي او واده شي، نو دې پسې مور کور چوري لیږي، او کو نه لیږي، نو سخر خواښې ورته وي د چورۍ میاشت و تالی چوري رو نړه، نو ته ایره کړې، ته ایره شوې د مور پلارونو خویندو نه. نو دا د پښتنو غلط کنسپټ دی، غلط تصور، غلط سوچ دی، دې نه اسلام منع کړی ده. نو اسلام موږ تاسو ته هرګز دا نه وایي چې دا د چورۍ میاشت او په دې کې چوري کوه، یا د سفر میاشت او په دې کې ته دا توهمات کوه، دې کې دا شي نشته. نو په دې یو څو خبرو د الله پاک موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.